او د ګناهونو اثر په هر څیز باندې کېږي بیا چې انسان د دنیا په دنده نو د ده په بچو باندې په کور باندې د ده باندې په هر یو څیز باندې د ده د ګناهونو بیا اثر کېږي یو بزرګ باره کې راځي او چې زه کله بدي وکړم او زما نه ګناه وشي نو زما چې کومه سورلي ده زه په هغې باندې مسلې ده دا به ګناه دومره نفوسه ده چې موږ الله ربالعزت ته راځو او موږ د ګناهونو نه ځان محفوظ وساتو او د الله ربالعزت یاد او د ذکر اهتمام کړو ډېر ذکرونه داسې دي چې اسان ذکرونه دي اذکار دي خلکو نن سبا ذکرونه تسبیح ختمې شوي دي په لږ شل روپۍ تسبیح دي هر سړی پیدا په دې ټوله مجمع کې به زه پنځو کسانو سره اوس تسبیح نه یم په جیب دا ډېره د افسوس خبره ده نو چې موږ د ذکر چې تا سره سبب وي نو بیا ته ذکر هم کوې که تا تسبیح واخیستې او جیب کې دې واچوې نو دې جیب ته چې هسې لاس کې موبایل ته نو ستا د موبایل په ځای به ستا تسبیح لاس کې راځي ځکه تا سره موجود دي خو چې تا تسبیح نه یې اخیستې او ستا په جیب کې تسبیح نه نو ته بیا ذکر نه شې کولی نو موږ د ذکر اهتمام او په زړه کې دا دیان ساتو چې الله ربالعزت مالي زما خالق دی مالک دی رازق دی او څه چې کېږي دا د الله منشا مطابق کېږي وایي داسې بندګي وکړه چې رب تعالی او ته الله ربالعزت سره مناجات